تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة 8 أبواب منها باب يسمى الريان. روایاتو کې د روزې فضیلت بیانېده. دلته سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي فی الجنة 8 ابواب، په جنت کې 8 دروازې دي. د جنت د دروازو نه مراد د جنت 8 درجې دي. الله رب العالمین د جنت د پاره 8 درجې پیدا کړې دي، تعبیر تنه کیږي په ابواب سره. او په جهنم کې الله رب العالمین و حصے وکند پیدا کړي، دا غینه تعبیر کیږي په درکات سره. بیا د جنت د درجاتو مختلف نمونه دي، نو د جهنم د درکاتو د کندو مختلف نمونه دي. نو جناب نبی کریم علیه السلام مبارک فرمای چې 8 دروازې الله پاک په جنت کې پیدا کړي دي. منها باب یسمى الریان، یو دروازه د جنت په دغه دروازو کې هغه ته ریان نوم کېدل شوی دی، هغه ته ریان وای. د ریان معنی دا ډیر زیات خړو با ډیر زیات سیراب. فرمای لا يدخله الا الصائمون، په دغه باب الریان باندې داخليږي مگر هغه خلک چې کوم روزنیون کی خلک دي. نو دا روزنیون کی خلک په دنیا کې د الله پاک د رضا د پاره لوګه او تند برداشت کوي، نو دوی له الله پاک دا یو خصوصیت او عزت او امتیاز ورکو چې دوی د پاره الله پاک په دغه درجاتو په دغه ابوابو کې یو دروازه یو درجه خاص کړه چې په دې باندې به بل څوک نزي، بلکې کم خلق پزي چې کم روزدار خلق دي. او دا یاد ساته محدثین فرمایي چې د روزدارو نه مراد صرف د رمضان المبارک روزنیون کې نه دي چې صرف د رمضان روزه دي سي. د رمضان روزه نیول ځان له فضیلت لري، خو د دې سره سره چې دی به د رمضان روزي هم نشي ځکه دا فرض دي، او د نفلی روزو بم خیال ساتي. نو دغه سړی روزدار دی، د روزه اهتمام کوونکی دی. نو وی دا رمضان المبارک روزنیون کې پکې شاملې، د دین اول پکې هغه خلک شامل دي چې د رمضان روزیم نشي او ورسره د نفلی روزو اهتمام هم کوي. وی د دې د پاره چې کوم خاص افراد دي هغه دي چې د نفلی روزو اهتمام هم کوي، ورسره رستو بیا د رمضان د روزې اهتمام کوونکی او نیونکی هغه پکې شامل دي. نو دوی د پاره الله پاک دغه دروازه او دغه درجه مختص کړي ده. بیا فرمای ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی من صام رمضان ایمانا و احتسابا، څوک چې د رمضان المبارک روزه ونیسي په داسې حال کې چې د ایمان موجودي، د مؤمن دی. فرمای و احتسابا، او د ثواب په نیت لګیا دی، سریات دکلاوا یا نور سو اغراض مد نظر نه دي. لکه مثال په تور یو سړی لوګو تند برداشت کوي او دا اوریدلی دي چې لکه زه لوګو تند برداشت کما نو زما په دې بدن کې چربی دا به کم شي. مسلمان دی لوګو تند برداشت کوي، خو هغه پکې مد نظر ریا او دکلاوه د چې خلک وي چې لکه ډیر مجاهده والا دی ګور روزه نیسی، د نفلی روزه اهتمام کوي. نو نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي چې د رمضان روزه نیسی هو د ایمان د وجنا د مؤمن دی، د ایمانی تقاضا ده. دویم واحتسابا، د ثواب د پاره لګیا دی، نور اغراض مد نظر ندی. فرمای غفر له ما تقدم من ذنبه، مخکینی گناهونه به ورته معاف کړي شي، مخکینی گناهونه به ورته معاف کړي شي. بیا محدثین فرمای چې دینه کوم گناهونه مراد دي. محدثین فرمای چې د دینه صغیره گناهونه مراد دي، چې کوم واړه گناهونه دي. او د غټو گناهونو متعلق په تعالی پاک تخفیف راولي، یا بوله الله پاک توفیق ورکی د غټو نه به توبه وباسي. او بیا علما ذکر کوي چې د چرتا گناهونه په ذمہ باندې نشتا، داغه مناسب به الله پاک د درجات بلند کی. خو ګوره عمل به بے ځای نزي، ګناه په معاف کیږي که چرته شتا، او کو ګناه دي نشته نو بیا به سي الله پاک بدل درجات بلند کی. نو دا د روزي فضیلت دی. بیا فرمای ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای اومدغه روایت کې چې جناب نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایلی من قام رمضان ایمانا و احتسابا،
غفر له ما تقدم من ذنبه څوک چې قیام رمضان وکي. قیام رمضان نه مراد تراویح دی. ګوره یو قیام اللیل دی د شپې قیام، یو قیام رمضان دی د رمضان قیام، دوانو کې فرق دی. قیام اللیل د هغې تعلق د شپې سره دی او شپه په رمضان کې هم ده او په غیر رمضان کې ده، هغه تهجد مراد دی. نو د قیام اللیل ځان له فضیلت دی، هغې نه تهجد مراد دی. یو قیام رمضان دی چې کوم دی روایت کې راغلی، دې نه مراد هغه قیام او هغه مونځ دی چې صرف په رمضان کې دی او هغه تراویح دی. ځکه تراویح په غیر رمضان کې نشته، نو دغه تراویح دا قیام رمضان دی. نو دا فضیلت چې بیانېږي دا د تراویح بیانېږي، دا د قیام اللیل د تهجد نه دی. البته تهجد خپل فضیلت په خپل ځای باندې مسلم دی. نو جناب نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي چې څوک تراویح وکي په داسې حال کې چې دی ایمان لري او د ثواب په نیت لګیا دی، نو مخکینی ګناهونه به ورته الله پاک معاف کی. بیا فرمایي ومن قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا، او څوک چې په لیلة القدر کې قیام وکي عبادت وکي. اوس د لیلة القدر دا قیام چې دی نو دا ګوره تراویح اوس نه دی، دا د شپې عبادت دی د تراویح نه علاوه. نو څوک چې په لیلة القدر کې قیام وکي عبادت وکي د ایمان په حالت کې او د ثواب په نیت باندې، غفر له ما تقدم من ذنبه مخکینی ګناهونه به ورته معاف کړي شي. نو ګوره که روژه نیول دي نو ګوره د ګناهونو بخشش دی، که تراویح کول دي نو د ګناهونو بخشش دی، په لیلة القدر کې عبادت کول دي نو د ګناهونو بخشش دی. د دې وجې نه خو ویل کېږي چې دا میاشت د بخشش ته، دې ماه ته څه ویل کېږي؟ میاشت ته ماه غفران، د بخشش میاشت، په هر عمل تا ته بخشش کیږي. بیا فرمای ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی کل عمل ابن آدم، هر یو عمل د بنی آدم، یضاعف دا دو چند کیږي، د ثواب سو چند باندې میلاویږي. فرمای الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف، دته یو نیکی په لسو باندې میلاویږي تر 200 پورې، یو په لس یو په 200. او د دینم چې الله پاک اوغوال نو زیات ورکي. قران کریم کې الله فرمایي یضاعف لمن یشاء، چاله چې الله وړ نورم زیات ورکي، دا غي حد نشته دی. خو الله رب العالمین د بنی آدم د هر یو عمل ثواب ورکي، دا غي اخلاص څومره زیاتی دا غي مناسب به ثواب میلاو شي. خو فرمای قال الله تعالی، الله پاک فرمای الا الصوم فانه لی، مگر روجا، د روجې د ثواب سوچ په دنیا کې مکوا. الله وی دا روجه خاص زما د پاره ده، روجه خاص د الله لپاره ولې ده. ګوره که ته حج کې کنه نو بل بنده ته پته لګي چې دی حج کې، ولې تا احرام تړلې دی، ساده کیفیتو نه پته لګي. که ته مونږ کې نو بل کس ته پته لګي چې دی په مونږ ولاړ دی. که ته زکات ورکې نو چې چاته ادایګي کې هغه ته پته لګي چې دی زکات ورکې. سونه عبادت تی ذکر کې تسبیح اړې نو بل بنده ته پته لګي. که د قران تلاوت کې قران تناس نو بل بنده ته پته لګي. خو د روزي بل چا ته پته نه لګي. بالکل هغه داسې عمل دی چې د دین یو ته خبره، یو ته الله رب العالمین خبر دی. بس لکه اوس کې یو سړی وي چې زما روزه ده او د سار خوراک کړي یا ماسپخینی خوراک کړي، نو موږ ته څه اندازه کیږي چې نه ده؟ نه، روزه پټ عمل دی، کله چا دو کله چا نه ده، بس دا د دو د الله پاک په مینس کې دی، بل چاته اندازه نه کیږي. نو ځکه الله پاک فرمایي چې مگر روزه دا خاص زما د پاره ده، او فرمایي وانا اجزي به، او الله وی د دې بدله به زه ورکوم. د دې حساب کتاب فرشتو تم ضرورت نشته. الله وی دومره زیات ثواب دی چې هغه به زه ورکوم، ځکه د عمل خالص زما د پاره دی، د دې اندازه بل چاته نه کیږي. د دې متعلق د دې جملې چې فانه لی وانا اجزي به، محدثین مختلف توجیهات ذکر کی، مختلف معناګانې ذکر کی. سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه نقل ده په کتاب الترغیب والترهیب کې. د سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه تپوسو شو چې د حدیث مبارک کې دا جمله راغله ده چې بندګانو ته داغي د عمل مناسب ثواب میلاویږي د اخلاص په مقدار باندې. خو روزه داسې ده چې الله وی دا زما د پاره ده. د دې څه معنا ده؟ دا ټول اعمال کوم بنده د الله د پاره کوي، نو دا روزه الله پاک ولې ځان د پاره خاص کړی ده؟ نو سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه و تو فرمایل چې ګوره یو حدیث مبارک کې راغلی دی
جناب نبی کریم علیه السلام مبارک فرمای چې زما د امت مفلس څوک دی. هغه تفصیلی حدیث تاسو اوریدلی. صحابه کرامو تپوسو کو چې مفلس خو مونږ هغه چاته وایو چې داغه سره درهم او دینار نه، غریب او فقیر دی، هغه ته مفلس وایو. نبی کریم علیه السلام مبارک تو فرمایل نه، مفلس دغه نه دی. زما په امت کې صحیح حقیقی مفلس هغه دی چې په ورځ د قیامت د حشر په میدان کې د حساب د پاره حاضر شي، بلا اعمال وکړي. یو کس په حاضر شي زما پلان کې حق نیولې دی، ددنه بس ثواب او نیکی غستل کیږي، هغه ته باور شي. بل براشي ماته کنزل کړي، د ثواب به واغستل شي، هغه ته میلاو شي. بل وی زمای بی عزتی کړي دا، د ثواب باغه ته میلاو شي. بل وی ماته کنزل کړي، بل وی ماته دا ویلی، ماته دا ویلی دي. نبی کریم علیه السلام مبارک فرمای چې د ټول نیکی برا واغستل شي، په حقدارو باندې په مطالبه کوونکو به تقسیم شي، دی به دغه شان د ګناهونو سره پاتې شي. مطالبه والا خلق به پاتې دغه ګناهونه براغستل کیږي او په د باندې بدلی کیږي. وی د حشر په میدان کې ثواب او نیکی ختم شوي، د دې سړي په هلاکت کې څه شک شته نه، چې د غټول ګناهونه شو نیکی ختم شوي. نو وی په دنیا کې الله پاک فیصله کړی چې هر یو عمل ته غستی شي، او الا الصوم فانه لی. روزه دا سي عبادت ته الله دا زما د پاره ده، دا د بندم نه دی، پدې د چا حق نشته. نو دی به د نیکو نه خالی شي، ګناهونه به د پاسه شي، د به صرف یو عمل پاتې شي چې هغه ته روزه وي. الله پاک په وی چې ستا ټول اعمال ختم شو ثوابونه، خو صرف روزه دی باقی پاتې ده، او دا غي بدله دل در کومه دغه روزي په وجب الله پاک دغه بنده جنت ته ولي. سفیان ابن عینه رحمت الله علیه فرمایل وی د دې الفاظو دی معنی مطلب دا دی چې روزه نه په دنیا کې الله ځان ته حساب کړه، نو ستاره لپاره په آخرت کې که څوک ثواب ته نه غواړي، نو روزه خود الله شوی ده، هغه ثوابونه ستاري ابدا ختم شي، او د روزي ثواب به درته میلاو شي، نو الله به جنت ته داخل کی. دا څومره د الله پاک لوی مهرباني ده. نو جناب نبی کریم علیه السلام مبارک فرمای چې روزه الله پاک فرمای فانه لی وانا اجزی به، یقینا دا روزه خاص زما ده پاره ده او زبر دې بدله ورکوم. او بعض محدثین فرمای چې د دې معنا ده وانا اجزا به، دا الفاظ داسې دي وانا اجزا به. الله وی چې بدله د بل شي نه ورکوم، الله وی روزدار له خپل ځان ورکوم. نو چې الله پاک چاته خپل ځان ورکی او دا ټول نعمتونه خوشاله داغه شو، نو دې معنا دا ده. دې حدیث مبارک کې مزید فضیلتونه دي، ان شاء الله ورپسې بوایو. واخر دعوانا الحمدلله.